دا دعا یې کړې ده. ډومبنۍ دعا یې دا کړله چې خدای پاک دا ښار امن والا وګرځئ. دویمه دعا یې دا کړې ده چې ما او زما بچیان زما زامن دا د بوتانو د عبادت نه بچ کې. نو دا دعا هم د ابراهیم علیه السلام قبول شوې ده. اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام بیا د بیت الله د هغې چې کوم دی تعمیر وکړو. دوباره چې کوم دی هغه دیوالونه بنیادونه خدا وو دا د دنیا نه مخکې د حضرت آدم علیه السلام نه مخکې د بیت الله تعمیر دا فرشتو کړی دی. بیا چې کله د نوح علیه السلام بیا حضرت آدم علیه السلام د بیت الله تعمیر کړی دی او بیا حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو په شریکه باندې د بیت الله تعمیر کړی دی. د دې دیوالونه دا په طوفان نوح کې منهدم شوي ختم شوي خو بنیادونه د چې کوم دی باقي وو. په اکه زړو بنیادونو باندې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دوباره چې کوم دی دیوالونه کړي دي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه 15 کاله مخکې قریش مکه هغې راغونډ شو او خپل حلالې پیسې راغونډې کړلې. نو بیا دی وی چې اوس به د بیت الله له ورزي څوک دا دې له به ګزار څوک څنګه ورکوي. نو په دې کې یو کس راغی او هغه ډومبنی ګزار یې ورله ورکو بیت الله له. چې بیت الله له ګزار ورکو نو خلکو یې د باندې به اوس څه مرض لګي دی به اوس ختمیږي. ولې دی خو دا بیت الله تعمیر کو دا کرک شوی و د نبي علیه السلام د نبوت نه 15 کاله مخکې دا کرک شوی. نو دی خو د جوړولو په نیت باندې خو بیا هم خلکو به د بیت الله دومره تعظیم کوو چې دا مشرکین وو خو بیا هم د بیت الله نه یریدل. وي دې کس له به څه چل کېږي نو بس چې سبا شو هغه څه چل ونه شو نو هغې بس وي الله تعالی په دې کار باندې راضي دی. نو دوباره بیا ټول بیت الله اوس پړدو او چې کله دې حلالې پیسې چې کوم دی راجمع کړلې نو دا حتیم چې دی حتیم دا حصه چې کومه ده دا بیت الله کې مخکې نه دننه وو. نو دغه تی بیا دی بار کو ځکه حلالې پیسې دومره زیاتې نه وي چې دا حتیم یې ورسره دننه راګیر کړی وي. نو حتیم یې بار کو نور د بیت الله تعمیر یې وکړو. نو بیا اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دواړو په شریکه د بیت الله تعمیر کړی دی. بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ډیر وخته پورې دغه رنګ د اسحاق علیه السلام په اولاد کې ډیر وخته پورې ټول موحدین را روانو شرک والا پکې څوک نو. اخره کې پکې بیا د شرک خلق شروع شو شرکیات پکې شروع شو د بوتانو عبادت پکې شروع شو تر دې پورې چې په بیت الله شریف کې 360 بوتان دا بیت الله شریف کې دننه پراتو د هر ورځې جدا جدا بوتو د هر کار پکې جدا جدا بوتو. الله تعالی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږو چې راولېږو هغوی محنت وکړو هلته کې او بیت الله د بوتانو نه مکمل خالي کړو. تر اوسه پورې مکه مکرمه کې هغې کې چې کوم دی هغه موحدین را روان دي او د توحید اقرار کوونکي پکې را روان دي شرکیات والا پکې څوک نشته دی. دا ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده چې وجنبني بچ کې ما لرا و بنیه او زما اولاد لرا ان نعبد الاصنام د بوتانو د عبادت نه. دلته کې سوال راځي چې د ابراهیم علیه السلام پلار دا خو کافرو د کافر په حق کې خو دعا د بخښنې نشته دی. نو جواب یې دا دی چې ابراهیم علیه السلام ته چې کله نه پته ولګېدل چې پلار مې مړ دی او په کفر باندې مړ دی په کفر د هغې نه پسې بیا د بخښنې دعا نه ده کړې خو چې تر کومې ژوندي نو پلار سره دا واده کړی زه به ستا دپاره دعا کومه زه به ستا دپاره د بخښنې او د هدایت دعا کومه. نو ابراهیم علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام د پلار د مرګ نه یا د ابراهیم علیه السلام پلار یې مړو خو ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه و چې زما پلار په کفر باندې مړ دی. نو دا د هغه وخت دعا قرآن مجید کې الله تعالی را نقل کړې ده. ابراهیم علیه السلام بیا د هغې نه پس دعا نه ده غوښته چې کله نه ورته پته لګېدله چې زما پلار مړ دی ځکه د کافرانو دپاره بخښنه نشته دی او الله تعالی منع کړله چې د کافر دپاره اگر کو ستا پلار ولي نه وي خو د دپاره به د مغفرت دعا نه کوې تر هغې پورې چې تر کومې پورې تا ته معلومه شوي وي چې کله ته معلومه شوله چې دا زما پلار دی او دی په کفر باندې مړ دی بیا به دپاره دعا نه کوي. د کافر د په حق کې دعا نشته دی. هغو تا ته پته نه وي یا دی ژوندی دی او کافر دی دا دعا ورله کولی شي الله تعالی هدایت ورته وکړه مسلمان یې کړه.